أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ کاف پارہ نمبر 15 رکو نمبر 2 اور 3 آیات نمبر 17 18 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې آیاتونو کې الله جل جلاله د اصحاب کهف داغوی درې حالات ذکر کوي، بالفاظ دیگر داغوی کرامات الله پاک چې نو هغه اوس دې کې ذکر کوي. هغې کې یو دا دی، اللہ جل جلالہ فرمائی وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. دوی چې کله په دغه غار کې ولو نو دې کې دوه قوله دی. علامه ابن عطیه رحمه الله هغوی وی د دوی دا غار الله جل جلاله په داسې هیئت باندې جوړ کړی و چې په هغې باندې کله وکتلی شي نو دغه غار داسې انداز باندې جوړ شوی چې د هغې ته د سره دننه نور چې دی نو هغه تلو نه، صرف د دروازې د خولې پورې به نور رالو چې کم نور انسان ضرورت وي سوره سیلی چې دی نو هغه لګېدل په کار یې دقه به ولو اخوا به نور نه تلو. دویم قول چې دی نو هغه په نو د هغې کې ذکر کړی دی قاضي ثناء الله پانیپتی رحمه الله تفسیر مظهري کې دا غوی وی د غم دی، خو صحیح قول دا دی چې الله رب العزت دا د اصحاب کهف کرامت ګرځولیو چې دوی الله جل جلاله په دې غار کې داسې خارق العادت طریقې باندې سملولي ولو چې نور به راورسېدو نو د دوی نه به دغه نور په ډډۍ باندې چې نو هغه شولو. اوس د دوی باندې به نور ولې نه لګېدلو نو بیا د هغې نو هغه مدارک او خازن دی ټول مختلف وجې ذکر کړی دي، خو د ټولو نه اسانه او ښکلي وجې چې نو هغه هم دقه ده چې دا د دوی کرامت ول بس خارق العادت طریقې باندې الله رب العزت د دوی په لاس باندې یو داسې کارنامه چې نو هغه ظاهر کړه چې ټولو خلکو ته عبرت جوړ کړو. نو انور په دوی باندې چې نو هغه په دې وجه نه لګېدلو چې کله د دوی باندې چې نو هغه دغه نور لګېدی نو یو خو دا ول چې د دې نور سره به د دوی جامې د دوی حالت چې نو هغه هم بدلېدلو. دویم دغه نور چې نو هغه تیز وي نو د نور به د دوی وجود ته چې نو هغه هم تکلیف رسولو، او دا د الله رب العزت نیکان صالحان بندگان ول نو الله جل جلاله د دوی حفاظت د دغې نه کولو نو یی چې نو هغه په دې کې چې نو هغه په خاص جزم سره څوک یوه خبره هم نشي کولی. د دې غار ساخ الله رب العزت د قشانتی جوړ کړو یا د انور الله جل جلاله د قشان تابع جوړ کړولو چې د دوی ته به تکلیف چې نو هغه نه رسي. نو چې کله به د غنور را پرېوتلو تزاور عن کهفهم نو دا به د دوی د دې غار د دې خولې نه داسې په ډډه باندې چې نو هغه واختېدو ذات الیمین په ښی طرف به چې نو هغه دې واختېدو و اذا غربت او کله به چې د غنور پرېوتلو تقرضهم ذات الشمال نو د نور به ډډه وکړه د دوی نه چې نو هغه شمال طرف باندې چې نو هغه به لاړلو. نو حضرات لیکلي وی د دوی دغه غار چې نو هغه دا شمالن او جنوبن چې نو هغه ولو وهم فی فجوة منه. دا به کې د الله جل جلاله د دوی بل حالت ذکر کوي، بل رحم پیو الله وی دوی په دې غار کې چې نو هغه فجوه کې فجوه ویلی کېږي وسع کولاو ځای ته. نو بعضې غار داسې وي چې هغې ته خلک نه نوځي نو په خلکو باندې ساړوبي تارې کېږي، خلکو باندې یره او روب راځي د هغې هغه هیئت داسې. اوس دوی چې به دغې کم غار کې ولو نو دا دننه ښه ښکلی کولاو چې نو هغه غار ولو
سلی به پکې هم لګېدله او ښه ښکلی برابر کولا وسع ولو نو په هغې کې به خلک ساډوبی کېدل هم نه مری به هم نه خفه کېدله نو ځکه الله وایي وهم فی فجوة منهم او اصل هم دقه دی چې دا د دوی کرامتن ول ځکه الله وایي ذلک من آیات الله دا د الله د نښو نه ولم او دا مخکې موږ ویلو چې معجزه کرامت دا د ولی او د پیغمبر په خپل اختیار کې نه د الله جل جلاله د دوی په لاس باندې خارق العادت شي نو هغه ظاهري خو د دغې په ظهور کې د دوی خپل نو هغه څه اختیار دا نه من یهد الله فهو المهتد لکه اصحاب کهف الله چې چاته هدایت وکړي نو دغه کس بیا په هدایت په سمه لار باندې لکه څنګه چې الله رب العزت اصحاب کهف ته چې نو هغه هدایت وکړو بیا یو شي ته هم نه کتل نه مور پلار ته کتل نه ښځه او بچو ته کتل نه خپل هغه جامه او شاهي خاندان ته کتل یو شي ته هم نه کتل خو د الله د دین د پاره د دغه ټولو شیزونو قربانۍ ته چې نو هغه تیار شولو یا چې نو هغه د دوی سره تیتوس کم چې په لاره باندې هغه کم شپنکې و هغو سره یو ځای شولو نو اوس هغه وګورئ ګډې بېزې هر څه چې نو هغې پرېښودل خپل چې نو هغه مال یې پرېښودو ښځه بچې یې پرېښودل مور پلار یې پرېښودل د هغوی سره ډایرک روان شولو نو دین اسلام دا یو داسې حقانیت دی چې د دې حقیقت د انسان زړه ته کوشي نو بیا سړی د دې دپاره په یوه مجاهده او په یو چې نو هغه هم محنت کې د دې خبرو پروا نه کوي اوس مونږ ولې چې نو هغه مخکې وروسته دا ټولې قصې او خبرې ګورو او بیا ځان جوړو هغې وجه دا ده چې زموږ پر زړونو کې د دین اسلام چې کم اهمیت پکار دی هغه نشته الله دې زموږ په زړونو کې د دین اسلام اهمیت پیدا کړي نو زموږ په زړونو کې دغه اهمیت نشته ځکه موږ ته چې نو هغه معمولي خبرې چې نو هغه لوی لوی غر شي او د هغه زموږ دپاره د خیر د کار نه چې نو هغه رکاوټ جوړ شي ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا او څوک چې هغه ګمراه کړي یعنی الله پاک نو هغه بېلاره کړي نو ته به بیا نه مومې د هغه دپاره څوک چې نو هغه مرشد او سمه لار چې نو هغه ښودونکی نو پیر او مرشد ته مرشد هم د دې وجې نه ویلی کېږي چې څوک د هغه سره بیعت شي نو هغوی په سنت طریقې راولي د الله تعالی په احکاماتو راولي صحیح لار چې نو هغه ورته ښیي نو ځکه ورته خلک مرشد وایي لکه مثال په طور کې نو هغه د قیانوس بادشاه شولو دغه ظالم جابر ولو الله چې نو هغه ګمراه کو چې ګمراه یې کړلو نو بیا د چا په خبره باندې کېدلو بلکې د نورو خلکو دپاره هم په خپل جبر او په خپل بربریت په زور باندې نور خلک چې نو هغوی هم کفر ته اړول وتحسبهم ایقاظا وهم رقود دی الله رب العزت چې نو هغه اوس بل یو حالت چې نو هغه ذکر کوي الله وایي تحسبهم ایقاظا وهم رقود دوی بچنه نو هغه تو به ګمان کې په دوی باندې ایقاظن چې دوی ویښ دي وهم رقود حال دا دی چې دوی چې نو هغه اوده دي اوس د دې چې نو هغه حالت او کیفیت څنګه ولو نو تفاسیرو کې نو هغه یو قول درې تفاسیرو درې وانو ذکر کړی دی خو بیا د هغې په حاشیه باندې چې کومه جمله لیکل نو هغه بهترین ده تفسیر مدارک په حاشیه بیا دغه جمله لیکلې ده په هغې باندې کم تحقیق یې کړی او نور مدارک په خپل هم لیکلی خازن هم لیکلی دی نورو تفاسیرو چې نو هغه هم لیکلی نو هغوی یو حالت د دوی ویدا ولو چې د دوی نو هغه دغه سترګې چې نو هغه کولاوي وي دوی به ساه چې نو هغه هم اخیستلو نو سترګې هم کولاوي وي سای هم اخیستلو ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال الله وی مونږ به دوی اړول راړول چې نو هغه ښی طرف ته او ګز طرف ته نو دوی به مونږ دقه شانتې اړول راړول هم نو دې تفاسیرو کې یو دا لیکلی دی چې دوی به په کال کې یوه پیره اخته صرف چې نو هغه په یوم عاشورا د اسان په ورځ باندې بچ نو هغه په خې ډډه کېدل او بیا به چې بل اسان ورځ راله یوم عاشورا 10 محرم به رالو چې په ګس ډډه به واختېده بعضې حضرات لیکلي چې 2 پیرې خو صحیح قول دا دی چې د دې علم هېڅ چا سره نشته هر اسړی په خپل تخمینه ویلي ونقلبهم دې نه معلومیږي دا چې د دوی کروټونه بدلیدل دا ډېر ډېر پیرې شي ځکه الله رب العزت وی نقلبهم مونږ به اړول دوی نو چې اړول شول نو دوی به ډېر پیرې چې نو هغه اختېدل اوس د دوی د اختېدل ولې ول نو دا د دې وجې نه ول یو خو دا ده چې څنګه ژوندی بني ادم حرکت کوي داسې به دوی کولو د پاره د دې چې څوک د دوی نه غلا ونه کړي دوی سره چې کم سامان اسباب ولو دا دې څوک وانخلي دویم څوک پې ناڅاپه چې نو هغه حمله ونه کړي
نو دوی هیئت الله دې سه جوړ کړو چې خلکو به دا ایخ کسان دي. درېیم چې نه نو هغه وجه دا وه چې ډډې په ډډې په دې اختېدل چې په یو ډډه باندې خلک چې نه نو هغه ملا سي نو د ده دغه طرف چې نو هغه ولګي خوږېږي. نو چې په خاور کې نو خاوري والا هغه طرف خوري نو دوی به بیا خاورې چې نو هغه خوړلي او ختم شوي ول. نو ځکه الله وایي موږ به دوی اړول لاړول. وکلبهم باسط ذراعیه او د دوی سپی د هغه خورې کړی وې چې نو هغه خپلې سنګل خپلې خپې لاسونه مخې ته بالوسیط چې نو هغه په درشل نو دی د هغې غار باندې و. ځکه د سپي ورته هلته ویلي هم ولو چې زه ستاسو سره ځم زه به ستاسو چوکیداري کوم زه هم چې نو هغه د الله نیکان محبوبان خلک چې نو هغه خوښوم. نو دی راشو دی وجه نه چې نو هغه غالبا بحر الرائق شرط چې نو هغه کنز دقایق د هغې کې لیکلي وي دیالس نه که اولس زناور داسې دي د هغوی چې دا به نو هغه سرته ځي جنت ته به ځي. نو په هغې کې یو د اصحاب کهف دا سپی دی او دله به د بلعم بن باعوره چې نو هغه شکل ورکولی کېږي. مخکې څو پېرې موږ د هغه واقع ویلي وه چې دا مستجاب الدعوات ولو خو کور والی نیکه نه وه او هغه وخت خلکو چې نو هغه دی د موسی علیه صلات وسلام خلاف راپاڅولو. مخکې نو هغه غالبا اتمه سپاره کې تېر شوی ول صورت انعام کې. نو په هغې کې نو هغه د موسی علیه صلات وسلام ته بد دعا کوله الله رب العزت چې نو هغه د سپي په حل کړلو. نو ویدله به چې نو بلعم بن باعوره ته به د سپي شکل ورکړی شي او دې سپي له به د بلعم بن باعوره چې نو هغه شکل ورکړی شي او دی به لاړ شي جنت ته. الله وی لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وی کچرته تو ورښکاره شوې توی دوی ته لولیت نو ته به وګرځې مخ به واړې د دوی نه به تښتې به فرارا چې نو په تېښته ولملئت منهم رعبا او تاسو به چې نو هغه ډک شئ چې نو د دوی نه په یره کې یعنی زړه به چې نو هغه به د یرې نه ډک شي. لکه بعضې وخت اکثر خلک ویرېږي زړه ته چې نو په یو خبره یره ننوځي دی چې بیا ایله هغه کیفیت یې نه نو زړه یې چې نو هغه په درزېدو شي یریږي. نو وایي تاسو به داسې دوی نه ویرېږئ. نو دې کې هم دغه شانتې لیکلي دي. نو په هغې کې بیا دا وایي چې دوی نوکونه غټ غټ ولو نوکونه یې هم سم غټ شي ځکه 309 کاله چې نو هغه پې تېر شي. اختې چې نو هغې هم سم غټ شي بدن چې نو هغې هم ولو. خو ما تاسو ته د تفاسیر کې دا لیکلي خو لاندې د مدارک په حاشیې بیا دغه جمله لیکلې دغه بهترین د بحر محیط نه چې نو تفسیر بحر محیط نه بیا نقل کړې ده. نو هغې ښکلې جمله دا لیکلې ده چې د دوی دا حالت او کیفیت نه ولو. ځکه دوی چې کله راپاڅېدل نو دوی ته یې کم لبستم تاسو څومره چې نو هغه ټایم تېر کو. نو قالو لبسنا یوما او بعض یوم. نو قرآن دی آیت نه معلومیږي چې د دوی دغه کیفیت نه جوړ شي. اوس که د دوی داسې اخته دومره غټ غټ شوی وي لکه څنګه چې بعضې واقعاتو کې ما تاسو ته داسې د تفاسیرو کې لیکلي چې غټ غټ اختې چې نو اختې سم غټ شي ځکه د خویتوندي ول نوکونه چې نو هغه دومره غټ شي ولو داسې برېت یې دومره دا جوړ شي. نو بیا به دوی چې څنګه راپاڅېدلو خپل حالت یې لیدلی په خپله بیا دوی دا خبره نه کوله. خو د قرآن د جملې نه معلومیږي دا چې دغه یې نه ولو. اوس دغه روب څنګه ولو دا الله جل جلاله آسې قدرتي په دغه ځای ښودی چې څوک دغه ځای ته نو هغه لاړ نه شي. ځکه د کومې پورې الله ته منظور و چې دوی به دلته ملا سي هغې پورې الله پاک نو هغه دوی ساتل. نو چې ساتل الله پاک په دغې طرف باندې دغه روب چې نو هغه ښودی هغه روب هغه شانتي و څوک به داخلېدی نه شو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نو فرمایي ټولو تفاسیرو دا خبر راغستې نه وی کله چې مونږ د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په خلافت کې دا مونږ چې نو هغه روم باندې حمله وکړه او د روم دغه علاقې مونږ فتح کړلې. نو په دغه علاقو کې مونږ اصحاب کهف د ځای چې نو دا علاقه هم فتح کړله. نو چې کله مونږ د علاقه فتح کړله نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې تاسو لاړ شئ چې نو هغه دغه وګورو اصحاب کهف چې نو هغه د دوی دا ځای وګورو. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ووی چې آلتې مزه ستانه چې کم بهترین انسانو یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته الله ویلي لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا. که تو چېرته دوی ته دا وکتل نو تو به د دوی نه چې نو هغه شا کې وبه دې تښتې وبه دې لاړ به دې شي ولملئت منهم رعبا
او ته به چې نو هغه زړه به دې د یرې نه چې نو هغه به ډک شي. نو حضور ته الله ویلی دی نو ته د سره دې سیمه کوه. هغه ورته نه دا په هغه وخت کې ول چې په کوم وخت کې دوی ژوندي ول، اوس خو دوی مړه شوي دي، دوی خبره چې نو هغه ختم شي. دویم امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ورته وی چې دلته دی نو مخاطب حضور دی خو خطاب امت ته دی او اوس مړه دي، نو لہذا موږ چې نو هغې ګورو. څه کسان چې نو هغې ولیږل، اوس چې هغه کسان ولیږل لا څنګه غار ته نږدې شول، غار ته لږ کوټې وردن نه شول، هلتې نه سخته تیزه ګرمه سیلۍ چې نو هغه پرې راغله. دوی د هغه ځای نه زر واپس چې نو ویسوځول، واپس چې نو هغه راغلل، وی موږ هلتې نه شو تللی او نه هلتې موږ ته څه په نظر رالل. ځکه د الله رب العزت په راز کې ښودي نو د هېڅ چا ته پته هم نشته چې څنګه ول څه ول، حتمي فیصله چې نو هغې هېڅوک هم نشي کولی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وتر الشمس او تبوین انور لرا اذا طلعت هر کله چې راخیږي تزاور نو هغه به ډډکې اوړي به ان کهفهم د دوی د ښار نه ذات الیمین چې نو ښی طرف ته، و اذا غربت او کله چې هغه پریوځي تقرضهم نو ډډه به کوي په ډډه به تېرېږي د دوی نه ذات الشمال ګس طرف ته، وهم او دوی فی فجوة په دې غار چې نو په ارض ځای کې وسع ځای کې د منه د دې غار نه. ذالک من آیات الله دا د الله د نښونه دي. من یهد الله چاته چې هدایت وکړي الله پاک فهو المهتد نو هغه په سمه لار شي، ومن یضلل او څوک چې هغه ګمراه کړي بې لاره کې فلن تجد له نو ته به هېڅکله نه مومې د هغه دپاره ولیا څوک دوست مرشدا سمه لار ښودونکی. وتحسبهم او ته به ګمان کې په دوی باندې ایقاظا چې دوی ویښ دي، وهم او حال دا دی چې دوی رقود اوده دي. ونقلبهم او مونږه اړو راړو دي ذات الیمین ښی طرف ته و ذات الشمال او ګس طرف ته، وکلبهم او د دوی سپی باسطون خورونکې د ذراعیه خپلې سنګلې بالوسیط په درشل. لو اطلعت علیهم که چېرته تو ورښکاره شي په دوی باندې لولیت نو مخ وبګرځېتو منهم له دوی نه فرارا په تیښته، ولملئت او ډک بشي تو منهم له دوی نه رعبا په یره کې.